السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمو دا سړی منکر حدیث دی او منکر حدیث د قرآن پر روح قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت د الله او اطاعت د رسول لازم دی. او کوم سړی چې د حدیث منکر دی هغه کافر دی. دی بروی قرآن دی وی زه قرآن منم کنه، لیکن دغه قرآن په ذریعه دی کافر دی. لہذا تاسو د عقایدو نه د خبرو نه ځان وساتئ. دا ویډیو ما لګوله د هم او بجلیګر مولوي صاحب هم دا غور سره واورئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په قرآن کې عذاب لفظ د عربی دی او قبر لفظ هم د عربی دی. په ثابت قرآن پاک کې تمال عذاب قبر لفظ راو باسه تفصیل بزره د خلکو ومنه. قرآن منو حدیث ممنه، ولی حدیث ډیر دروغ منګړات کیسې وغیرہ وغیرہ داسې پکې جوړ شوي. ما ورته وی چې د حدیث په صحت باندې دلیل نشته، ځکه حدیث ممنه او قرآن منه. زه قرآن نه منم. وی چې قرآن څنګه نه منې؟ مال په قرآن د خدای دستخط وښایه چې دا د خدای کتاب دی. چا ویلي دي چې قرآن د خدای کتاب دی؟ ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي ویلي. مال رسول الله 1400 کاله وشو چې تیر شوی دی. اوس درته چا وویل چې قرآن د خدای کتاب دی؟ ویل حدیث کې نه دي راغلي. ما حدیث خو ته منې نه، حدیث خو ته منې نه. قرآن ثابت کړی حدیث دی. حدیث ویلی دی چې قرآن د خدای کلام دی. نو اول به حدیث منی بیا به قرآن. په دې خبره پوهېږئ؟ قرآن خدای نه دی ویلي تا ته برای راست، نه جبریل راغلی نه وحی راغلی دا، نه تا ته آواز شوی دی. حدیث ویلی دی چې قرآن د خدای کتاب دی. بله درته وایم دې قرآن ویلی چې دا حدیث هم د خدای کلام دی.